بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب إما موصول بالمتقين علامہ بیضاوی رحمه الله دا اما موصول نواخلا ترول غیب مصدرون دغه پورې درې مباحث ذکر کړي. اول بحث د الذين يؤمنون بالغيب حالت اعرابي بیانای چې د الذين يؤمنون بالغيب ترکیب کې څه واقع شوی دا به بیان شي د اما موصولنا تر والایمان فی اللغه عبارت عن التصدیق. دویم بحث د ایمان لغوی او شرعی تعریف دا به ذکر شي والایمان فی اللغه عبارت عن التصدیق. دریم یو اختلافی مسله هغه دا ده چې قادر علی الاقرار هغه په اقرار مکلف دی او کنه دی. دا باغه کې ذکر شي ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو كاف. اول بحث الذين يؤمنون بالغيب د دې حالت اعرابي څه ده. اول خو دې کې دوه احتمال دي، یا الذين يؤمنون بالغيب د مخ کې هدل للمتقين سره موصول دی او یا مفصول دی، اتصال شته یا نشته. که اتصال نشته نو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون دا ټول معطوفات بسله د الذين شي موصول سره د سیلینه په مبتدا شي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا به خبر شي. وقف په هدى للمتقین التام شي. دویم قول دار چې الذين يؤمنون بالغیب د هدى للمتقین سره اتصال دی، چې اتصال دی بیا درې احتمال دي، یا الذين يؤمنون بالغيب په محل د جر کې ده، یا په محل د رفع کې ده، یا په محل د نصب کې ده. که په محل د جر کې شي نو صفت ده د للمتقین د پاره. صفت کې بیا درې احتمال دي، یا صفت مقیده ده، یا صفت موضحه ده، او یا صفت مادحه ده. که مرفوع شي نو دا به بیا خبر د مبتدای محذوفی شي هم الذين يؤمنون بالغیب. که منصوب شي نو مفعول بشي د فعل محذوفه د پاره امدح الذين يؤمنون بالغیب یا اعنی الذين يؤمنون بالغیب. تاسو په خبره پوښتئ. اول د اتصال احتمال ذکر کوي چې دا الذين يؤمنون بالغيب د مخ کې سره وصل شي نو دی وی اما موصول بالمتقین، یا خدا سده چې الذين يؤمنون بالغيب د المتقین للمتقین سره موصول دی متصل دی على انه صفه مجروره بنا پدې چې دا صفت مجروره ده د للمتقین. موصوف مجرور نه صفت مجرور. صفت کم صفت ده مقیده او موضحه او مادحه. دا درې وانه احتمالات پکستا. خو مراد د صفت مقیده نه څه شی دي؟ صفت مقیده څه ته وایي؟ صفت مقیده دي ته وایي چې موصوف خاص کوي د بعض افرادو پوری، تقید پکې راولي. صفت موضحه یا کاشفه دې ته وایي
چې هغه مشتملی په ټول موصوف باندې، بس صرف فرق د اجمال او د تفصیلی. ټول مفهوم په موصوف کې اجمالاً ذکر شوی، یو صفت کې تفصیلاً ذکر شي. په پوښتنه دریم نمبر صفت مادحه نه تخصیص راولی په موصوف کې، نه توضیح د موصوف کوي، بلکې محض د مدح د پاره ذکر شوی، دې ته صفت مادحه وایي. که صفت مقیده شي نو تخصیص پکې څنګه راولي؟ هدى للمتقین، دا قرآن کریم د متقیانو د پاره هدایت دی. متقی چاته وایي؟ چې ترک د لا ينبغي کوي، لا ينبغي کارونه نه کوي. نو دا قرآن کریم د هغې چا د پاره چې فعل د ما ينبغي کوي، د هغې د پاره هدایت دی که نه دی؟ نو الذین یؤمنون بالغیب کې دغه خبره ذکر کیږي. نو په هغې کې تخصیص وکړو، موصوف خاص که د بعضې افرادو د پاره چې تارکین د لا ينبغي دي. په دې ځای پوه شوئ؟ موصوف خاص شو د بعضې افرادو پورې چې څوک دي؟ تارکین د لا ينبغي. او صفت کې څوک ذکر شو؟ فاعلین د ما ينبغي. دا مقیده ده ان فسر التقوا، که تفسیر د تقوا په ترک د ما لا ينبغي سره وشي. مترتبه علی، نو دا سوال ده چې پیل د ما لا ترک د لا ينبغي دا ولی مقدم که په پیل د ما ينبغي؟ نو دی وی دا ترک مرتب ده، دا فعل د ما ينبغي مرتب دی په دې ترک باندې. ترتب التحلیه علی التخلیه، لکه تحلیه چې څنګه مرتبه ده په تخلیه باندې، هغې کې تخلیه عن الرذائل، دې کې تحلی بالفضائل. یا و تصویر علی التثقیل، یا تصویر چې څنګه مرتب دی په تثقیل باندې. تصویر په یوه تخته کې نقش جوړول، تثقیل د هغې تختې صفایي. ناول سړی نقش جوړوي که صفایي کوي؟ اول صفایي کوي که اول تخته ښه صفا کړي د ګردونو مردونو نه، بیا پې صفا نقش جوړ کړي. والتصویر یا لکه تصویر چې څنګه مرتب دی علی التثقیل، په تثقیل باندې، تثقیل صفایي. او موضحه دویم احتمال داره چې دا مجرور دی او صفت موضحه ده. صفت موضحه به په کم صورت کې جوړیږي؟ صفت موضحه به په دې صورت کې جوړیږي چې تقوا مشتمل شي په فعل د ما ينبغي او په ترک د لا ينبغي باندې، دواړه جانبونه پکې راشي. ان فسره که تفسیر د تقوا وشي بما پاغه سره یعم چې شامل فعل د حسنات او ترک د سیئات دواړو ته. په دې باندې پوښتنه کنه سي اعتراض بوارد که صفت موضحه شي. په صفت موضحه کې خود دو سيزونه دي، ترک او فعل. صحیح شو؟ نو صفت موضحه خو دې ته وایي چې عین وي د موصوف سره، صرف فرق د اجمال او د تفصیلی. دلته خو صفت عین نه ده د موصوف سره، ځکه موصوف کې فعل د حسناتو او ترک د سیئاتو ده، او صفت کې صرف فعل د حسناتو ده چې یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دې کې خو ترک نشته. سوال باندې پوښتئ؟ دې جواب کوي. خلاصه د جواب دادا په دې کې چې کوم عبادات ذکر دي دا بظاهر فعل د ما ينبغي هم دی، خو ترک هم ورسره لازم دی. څه دی؟ ترک هم ورسره لازم دی لاجتماله، ځکه دا مشتمل دی علی ما پغس هو اصل الاعمال، چې اصل اعمال دی، و اساس الحسنات، بنیاد د حسناتو دی.
ټول دین پکې ذکر دی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اصول د دین، اصول د دین څلور دي، درې دي. تاسې په دې پوه شئ. یو کامل مؤمن هغه دی چې عقاید صحیح هغې ته اشاره شوې ده الذین یؤمنون بالغیب. دویم دا دی چې اعمال صحیح ویقیمون الصلاة کې ورته اشاره شوې. دریم دا دی چې اخلاق صحیح ومما رزقناهم ينفقون. دا درې واړه میدانونه صفایي. نو ټول دین شه که نه. من الایمان چې عبارت دی د ایمان نه، صلات نه، صدقې نه. فإنها دا درې واړه امهات د اعمال نفسانیو دي، عبادات بدنیه دي، مالیه دي، المستتبعه چې مستلزم دي لسائر طاعت، ټولو طاعتو لره، والتجنب عن المعصیه، او ځان ساتل پکې د ګناهونو دي غالبا. الله ترى تنګوري الى قوله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. مون سره منع کوي د بے حیا د منکراتونه. نو ترک پکې راغی د لا ينبغي په مانځ کې کنه. وقول علیه السلام الصلاه عماد الدین، د دین ستنه ده. نو دین پکې راغی ټول کنه. چې د دین ستنه شوا نو دین خو ترک او پیل دواړو ته وایي کنه. نو مونځ کې هم دواړه راغله. وزکات قنطره الاسلام، او زکات د اسلام پول دی، پول. او اسلام کې خو دواړه څیزونه دي، ترک او پیل. زکات هم دې دواړو ته مستلزم دی. دریم احتمال او مادحه یا صفت مجروره مادحه دی بما په هغه څه سره تضمنه چې متضمن دی دا متقون هغې لره. متقین چې څه لره متضمن دي حقه پکې ذکر دي. محض مدحه ده، محض مدحه. پې پوه شوئ. داسې پر پوه شوئ. د کاشفه او د مادحه په منځ کې فرق دا دی چې په صفت کاشفه باندې مخکې مخاطب پوهه ضروري نه ده، او په صفت مادحه باندې د مخاطب مخکې پوهه ضروري ده چې دې کې دا شته. هسې د مدحې دپاره ذکر کې. لکه زیدن العالم جاءني، هغه زید چې عالم دی مونږ کره راغلی و. نو دا عالمو د محض د مدحې دپاره ذکر کړه. پې پوه شوې. ځکه مخاطب خو یې پېژني چې زید عالم دی، یعنې مدحه دې وکړه داسې زید چې عالم دی مونږ کره راغلی. وتخصیص الایمان بالغیب واقام الصلاة وایتاء الزکاة بالذکر اظهار لفضلها. بیا په صفت مادحه کې دا درې څیزونه ولې ذکر شو چې ایمان بالغیب، اقام الصلاة و ایتاء الزکات دی؟ دا درې ولې ذکر شو؟ دی جواب کوي دا ځکه ذکر شو چې دې ته یو خاص شرف حاصل دی. و تخصیص الایمان بالغیب، او تخصیص د ایمان بالغیب او اقام الصلاة و ایتاء الزکات بالذکر، دلته په ذکر کولو کې اظهار لفضل، دا ښکاره کول دي د شرف د هغې. علا سایر ما په ټولو هغو څیزونو یدخلو تحت اسم التقوا چې داخل دي د تقوا د نوم د لاندې. تقوا د نوم د لاندې خو ټول څیزونه دي، خو دا درې ځکه ذکر کړل چې دې ته خصوصي شرف حاصل. او علی انه مدح منصوب، دا دویم احتمال دی. یا خو مجرورو درې وجې، یا مدح ده منصوبه ده امدهو، یا مرفوع ده په تقدیر. دیجی پر پوه شئ. مدح منصوب و مرفوع، مدح منصوبه ده یا مرفوعه ده بتقدیر اعانی که چرته منصوبه شي، او هم الذین که چرته مرفوع شي. د عبارت باندې سرخلاص. و اما مفصول، دا دویم احتمال ده، یا دا مفصول ده مرفوع ده بالابتداء و خبره اولئک علی هدن، خبر اولئک علی هدن ده. ويكون الوقف على المتقين التامة، وقف په متقین باندې تام شي، مستقل دو جملې بشي. پې پوه شوئ که پې نشئ پوه. والایمان فی اللغة، دا دویم بحث دی د ایمان لغوي او شرعي تعریف. ایمان په لغت کې عبارت دی د تصدیق نه. تاسو ته مشکات شریف کې ما ویلو
چې کم تصدیق مفاد د ایمان دی او معنا لغوي د ایمان دا تصدیق نه دی چې کم په اوایلو د کتبو د منطقو کې موږ ویلي دی هغې کې څو فرقونه مې ته کړي 9 فرقونه یو 5 خو به در ذکر نه چاله 5 ورځي دا کوي که نه تصدیق منطقی فرد علم دی او تصدیق شرعی ایمانی دا فرد عمل دی تصدیق منطقی دا مقوله دا کیپ نه دی او تصدیق ایمانی دا مقوله دا فعل نه دی دریم تصدیق منطقی په غایبات او محسوسات دواړو کې استعمالیږي او تصدیق ایمانی صرف په غایبات کې استعمالیږي نه په محسوسات کې څلورم تصدیق منطقی کې تعظیم د مخبر ضروری نه دی او په تصدیق ایمانی کې تعظیم د مخبر ضروری دی پنځم دا تصدیق منطقی جهود سره جمع کیږي او تصدیق ایمانی جهود سره نه جمع کیږي بلکې جهود کفر دی په پوه شئ دا زده کړئ ماخوذ من الامن دا ایمان ماخوذ دی د امن نه امن کأن المصدق آمن المصدق من التکذیب گویا کہ مصدق امن ورکا مصدق تا چی مومن بهی دے د سشی نے امن ورکا من التکذیب تکذیب نے بچ والمخالفت د مخالفت نے بچ وتعدیته بالباء دا دفع د اعتراض ایمان خو متعدی کیږي بغیر د با نه کنه بغیر د حرف جر نه دلته یؤمنون بالغیب با ور سره څنګه ذکر جواب دا دلته صنعت تضمین شوی دی ایمان دلته متضمن دی معنا د اعتراف لرا او اعتراف په صله کې خو با راځي نو ځکه د ایمان په با کې صله را صله کې با را وتعدیته بالبا متعدی کېدل د دې په با سره لتضمینه معنا لید ځکه دا متضمن دی معنا د اعتراف لرا وقد يطلق بمعنى الوثوق کله اطلاق په معنا د وثوق سرم کیږي من حيث د دې حیثیت نه ان الواثق اعتماد کون کې سوار ذا امن خاوند د امن وګرځیدا ومنه د دین دا مخستل شوی دی سړی وای ما امنت ان اجد صحابتن ما وثقت ان اجد صحابتن زما اعتماد پیدا نشي چې زمرګری د لارې پیدا کړ نو امنتو په معنا د وثقتو سره وثوق وکل الوجهین حسن پی یؤمنون بالغیب او دواړه وجه دلته خسته دي په یؤمنون بالغیب کل الوجهین نه کم مراد اعتراف او وثوق نو که اعتراف الذين يؤمنون چې اقرار کوي په غیب الذين يؤمنون بالغیب یثقون بالغیب اعتماد کوي په غیب واما په سر هر چې ایمان په شرع کې د شریعت کې ستوي په تصدیق بما علما بالضروره تصدیق ده په هغه څه چې معلوم شوی بالبداهه انه من دین محمد صلی الله علیه وسلم لکه توحید شو نبوت شو بعث شو جزا شو یا خو عبارت صرف د تصدیق نش او مجموع ثلاثه امور یا مجموعه د درې سيزونو ده اعتقاد د حق والاقرار به والعمل بمقتضاه تاسو مې ویلو کنه اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان عند جمهور المحدثین دا جمهور محدثین او معتزله او خوارج او مسلک کو فرق پکې دی نو عمل جز د ایمان شي د محدثینو په نظم د معتزله په نظم د خوارج په نظم خو د محدثینو په نظم جز د ایمان کامل دی چې عمل نو نو ایمان کامل بنی نفس ایمان بی او د خوارج او د معتزله په نظم جز د مطلق ایمان چې عمل نو نو ایمان بنی معتزله وی کفر به هم نه منزله بین المنزلتین بی او خوارج وی ایمان بنی او کفر بی ځکه منزله بین المنزلتین نشته په پوښتنه کې پینسته فمن اخل بالاعتقاد چا چې اعتقاد ته خلل ورسا وحده فهو منافق ومن اخل بالاقرار فهو کافر چا چې اخلال اقرار ته وګرځاو دا کافر دی ومن اخل بالعمل چا چې ګډوډیشن په عمل کې راوستو په فاسقون وفاقا اتفاقا دا فاسق دی او کافر دی عند الخوارج او خارج عن الایمان دی غیر داخل په الکفر دی عند المعتزله
په پوښتنه کنه والذي يدل سره علامه بیزاوی خبره کوي هغه دا چې صحیح خبره ده چې ایمان عبارت صرف د تصدیق نه دی څه نه ولې ځکه ډېر آیتونه په دې استشهاد پیش کوي والذي يدل هغه څه چې دلالت کوي په دې خبره چې دا ایمان عبارت د نفس تصدیق نه دی وحده انه سبحانه اضاف الايمان الى القلب الله تعالی نسبت د ایمان قلب ته کړی دی قلب محل د تصدیق دی نو محل د ایمان شنو ایمان عبارت د تصدیق کم ځای کې فقال كتب في قلوبهم الايمان الله مقرر کړی دی د دوی په زړونو کې تصدیق وقلبه مطمئن بالايمان ولم تؤمن قلوبهم ولما يدخل الايمان في قلوبكم دلته د ایمان نسبت چاته شوی او قلب محل د چا دی تصدیق دی معلومه شوه چې ایمان عبارت د تصدیق دی که عمل پکې وی نو قلب خو محل د عمل نه دی نه محل د اقرار دی دا یو دلیل شو چې ایمان عبارت د تصدیق نه دی دین دلیل او هڅه پې کړی دی په دې باندې د عمل صالح په ډېرو ځایونو کې لا تحصا چې شمېر نه راځي پې پوه شئ نو دا د دې دلیل دی چې معطوب مغایر د معطوب علیه سره عمل جز د ایمان نه دی دریم وقرنه بالمعاصی اقتران د دې د ګناهونو سره کړی دی چې ګناه راشي خو عمل ختم شو او په انتفاع د جز سره خو انتفاع د کل راځي نو که عمل جز وی نو بیا د معاصیو سره د دې اقتران د ایمان ولې کوو الله تعالی وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا ګورې دا معاصي شو صاحب د معاصیو ته من المؤمنین اطلاق پې کړی دی معاصیو سره جمع کړی که دیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی قاتلینو ته ګوره د ایمان والا ویلي دي دې معلومه شوه چې عمل دا په ایمان کې نه دی داخل دریم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کسان چې ایمان یې راوړی دی او د هغوی ایمان د ظلم سره نه دی ګډ اولئک لهم الامن پې پوه شئ نو کم کسان چې ایمان سره ظلم ګډ کړی دی هغوی دپاره امن نشته مؤمنان خو دي که څلورم دلیل ما فيه من قلة التغییر سره د دې نه په دې کې قلت تغییر هم دی چې ایمان شرعي عبارت د تصدیق نشي نو قلت تغییر هم دی پکې لأنه اقرب الى الاصل ځکه دا نږدې شو اصل معنا ته چې معنا لغوي ده که نه لغت کې هم تصدیق ته وایي شریعت کې هم تصدیق شه نو معنا شرعي موافقه شو د معنا لغوي سره وهو متعین الاراده فی الآیت او دا معلوم الاراده ده په آیت دا معلومه ده چې دلته تصدیق مراد دی ولې معلومه ده اذ المعدى بالباء هو التصدیق ځکه هغه ایمان چې دا متعدی شوی په با سره هغه خو صرف تصدیق دی وفاقا کنه اتفاقا کنه دی خو اتفاق دی په پوه نه شئ تاسو دلته خو تصدیق دی کنه ثم اختلف بیا دریمه مسله بیانوي دریم بحث سړي کې صرف تصدیق راشي اقرار ونه کي دی مؤمن دی که نه دی مؤمن اقرار باللسان ضروری دی مجرد تصدیق کافی دی د ایمان دپاره وی عالمانو اختلاف کړی دی په دې خبره کې چې مجرد تصدیق بالقلب هل هو کافی نه دا کافی دی لأنه المقصود ځکه دا مقصود هم دی که نه ام لابد من انضمام الاقرار به او که لابدي ده د انضمام د اقرار نه د دې سره للتمکن منه د هغه چا لپاره چې طاقت وي د اقرار نه چې چا طاقت نه وي ګونګی هغې کې خو اختلاف نشته خو مؤمن دی ولعل الحق هو الثاني شاید چې حق ثاني څه شی دی چې اقرار ورته ضروري دی اقرار ورته ضروري دی دا ثاني دی ولې ځکه چې زړه کې تصدیق وي او اقرار نه کوي هغې ته معاند وایي او زړه کې چې تصدیق نه وي هغې ته جاهل وایي او خدای مذمت د جاهل هم کړی د معاند هم کړی خو د معاند مذمت خدای د جاهل نه زیات کړی دې نه معلومه شوه چې معاند کې مرض دی هغه مرض څه دی چې اقرار نه کول دې نه معلومه شوه چې اقرار ضروري دی که لأنه تعالی ذم المعاند ځکه خدای ذم د معاند بیان کړی دی اکثر د ذم د جاهل نه المقصر چې تقصیر کوي وللمانع دی بیا وایي په موږ بیا څوک یو اعتراض کولی شي
چې معاند عدیم الاقرار ته نه وایي بلکې چاته وایي چې څوک انکار کوي. معاند چاته چې په زړه کې ښه پوهېږي په خوله یې انکار کوي. زمونږ خبره خو په عدیم الانقرار ساکت کې ده. چا کې؟ ساکت کې. زړه کې تصدیق شو په خوله ساکت چې دا مؤمن دی که نه دی. د لپاره اقرار ضروري دی که اختلاف خو په دې ځای کې دی. په هغې کې خو اختلاف نشته چې زړه کې تصدیق دی او په خوله انکار کوي هغه خو اتفاقا کافر دی. او معاند دې ته وایي مذمت د دغه شان معاند راغلی دی قرآن کې. د هغه سړي مذمت نه دی راغلی چې زړه کې تصدیق شته او خوله کې اقرار نه دی کړی. پوه نه شته؟ ګورئ وللمعنی یو اعتراض کوونکي ته دا اعتراض شته چې هغه وګرځوي د اعظم د انکار د وجې نه لا لعدم الاقرار د عدم الاقرار د وجې نه ځکه عدم الاقرار خو ساکت ته هم حاصل دی. خو انکار خو پکې نشته که نه. معاند خو معاند کېږي په انکار یې معاند کېږي په عدم الاقرار خو نه کېږي که نه.